وی چې چیرې په یوه زمانه کښې یو ګیداړ و، بیا دا د جنګل نه روغی و شهر ته، په بازوره کښې بیا په یوه فیکټري ته نتلی دی. دا ته چیرې دا نیل پې توی شوی دی، دا شین نیل نه وي، دا پې توی شوی دی. بیا ده ډېر سوچ کړی دی چې دا چرو بنده وشول، دا خو زه ټول رنګ مې بدل شولي. واته چیرې دروازه باندې ونیا لګېدلې د شیشادو، په دا کښې یې خپل جون لیدلی دی چې دا خو بیخي زه د خپلې پردیو ووتله. دا وویل زه خپل شکار چرنګې کوم و خپل جون ته و ریزي چرنګې سیخاوم. بیا وی چې دغې ګیدړ ډېر سوچ پې وکړو، خو بهرحال توکل یې وکړي چې ودارېږه ها نارای نارای باروندی او لوژه هدو شکار کړه نه خودو. بهرحال وی چې ګیداړ دې درته راون شولي، ګیداړ راوندی په دا لیار کښې چیرې وراغ نوستی کړاغ نه دی کوه. وی چې دغه پوس په ونه کښې نوستی. دغې د غږ پې کړی دی چې نیه ستړی ماشې. ګیدړ ورته ویلي دي چې خوريې جنتي شې. ورته چې نیه چیرې ګایز د وینه چې راوني او دا په جون دې چه کړي دي. ورته چې بس خوريې خو پښتنه مې ما کوه، زه راونیه فیصله مې وکړله چې ډېرې مې مړې مردوړې وکړې، ویزې تی زه راونیه حاج ته دریمه نه دارېږم. ورغه ورته وویل چې دا خو نیه ډېره کوښلې خبره ده چې ته مسلمون شولې، ته و حاج ته راونیې، تو خو ډېر شیطانتي نه کوه، څوک نږدې نه شول در تللی. خو بهرحال وی چې ګیدړ ورته وویل چې بس فیصله مې کړې ده خوريې چې زه ستې حاج ته دریمه. دا چې کوم شین رنګ مې په جون لګولی دی، د دغه مطلب دا دی چې زه اوس تې صفا شم. بهرحال ورغه هم ویلي دي چې دا خو ډېره ښه خبره ده، نیه چې ته یې ور حاج ته دریمې که نه، مو فیصله وکړه چې زه در سره اچم. چې بیا خو دریمه دوه سره شول، سره راون دي، نری نری بارون دی، جنګل دی. او په دغې جنګل کښې چې لږ کې مخشه لوړل، په دا لیار کښې چیرې بلای پې سیخ شولي، بلې غږ پې وکړلي چې ستړي ما شئ چې جنتي شې. ګیدړ ته وویل چې نیه دا دې په جون چه کړي دي، دا ته چیرې راون یې. ګیدړ ورته وویل چې بس خوريې خدای نه ستې مې توبه وکړله، مو وویل چې یاره زو لوړ شو حاج ته، حاج وکړم ډېرې مې مړې مردوړې وکړلې، الله مې دا معاف کړو. بلې وویل چې دا خو ډېره ښه خبره ده چې ته و حاج ته راون یې. بهرحال دا خو مې یقین نه کېدلی، خو دا چې د تو هولیا مې کې ما ولیدله که نه، نو دغې دا مطلب دی چې ته و حاج ته راون یې. خو وراغ چیرې در سره راون دی. ورغه ورته وویل چې یاره مو فیصله وکړله چې ستې مې ډېر مردوړ خواروک وکړلي، زه ور سره درېمم. یاره بلې وویل چې داسې ده چې تو سې درېمئ، بیا خو زه درچم. ګیدړ داسې په معصومیت سره ورته وویل چې خوريې درېمئ نم کړه ډېره هو وره ته لوړ شي، الله معاف کو چې خوښ هم دو. سره راون شول، راون دي په جنګل کښې داسې پورې چیرې یو غار دی، په دا کښې یو غور دی. دا خو اول نه ګیدړ لیدلی و. ګیدړ ورته وویل چې خوريې ګونې که خوښ هم وي، خو داسې وکړي چې و دغې غور کښې نن شپه وکړي، بارون هتیزیږي او شپه هدو سفر ویژ دی، داسې نه چې سره ستړي کي، سابو ګایزو په آرام سره ووځي. خوريې ګونې دوی سارې ورته وویل چې نیه بلکل در سره خوښه دو. بهرحال وغې غور ته درې سره ننتل. ګیدړ داسې لار لوړلي په غور کښې پوره یوه تیږه ته چانګ ولګوه چې ډېر ستړی یم. و بلي ته وویل چې ته داسې وکړه چې ته د غور په خوله شې کښېنه، چوکیدورا کوه، داسې نه چې د شپې چې شاعرو ننوځي میشته نقصان را ورسوي. بلي ورته وویل چې نیه بلکل په ګل بدله دو. بلای د غور په خوله شې کښېنوستي. ورغه ته وویل چې خوريې ته داسې وکړه چې لږ مې دا د پښې د ګوتې په سري نه ورې وخیږه، او لږ مې دا پښې هونچې او ورې و جامه سره کوي، دا شپه سره لنډه شي. په دا باندې ورغه ورته وویل چې نیه بلکل مې خوښه دو. په پښې یې ورې وخیږي، ها جامه سره کوي. ګیدړ خو وزیتي ډېر وژی دی. ګیدړ ورغه ته وویل چې که خوښه دې وي یوه پوښتنه درخوا وکړم. ورته چې بلکل یې روښه وکړه. بیا ګیدړ ورته و چې که جواب دې نه که روسایي، بیا وی چې چه سازو روکوې. ورته چې بس سازو بیا دا وي چې بیا د خوره. ها ورته ویلي چې بلکل مې خوښه دو. ګیدړ ورته وویل چې دا ته داسې تور ویلې یې، دا د مسول دی. ورغه ورته وویل چې خو چې دا خو زه پاته نشته دی چې د کومې وختې نه زه تور یم، خو دا خو زه خانداني تور یم، دی خو موته نشته پاته. ګیدړ ورته وویل چې خوريې ویستې کیسه خروپه کړه.
جواب د سایرو نکړلی د سازو دادو چې وسته ز کاپ خولې ور اوچاولا وروغ یې درته ونیولي وی خواړي بهرحال بلای بار په غورش نوسته ژاغې په وکړي چې خوري زه خو چې شپه نیمه شپه دو پرېږداوه تر روشالش کې مې د ګوتې په سارینا وخیږه ورې ورې جامه سره کې شپو سره تېره شي بلی ورته و چې بالکل مې خوښه دو بلای روغی وږي ګیدړ ته ګیدړ په پښې ورې ورې وخیږي ورته و چې وروغ چیرې لوړلي ورته ویلې چې هغه خوري لکه وتلی دی بهار ته تقاضې په نیت ویس وروشي پرېږداوه چای کې ته مې د ګوتې په سارینا ورې ورې وخیږه جامو کې دا شپو لنډه شي بلی ورته و چې بالکل مې خوښه دو بهرحال بلی ته یې هم د هغه کیسه وکړه چې خوري د تونه زه یوه پښتنه کړم که چیرې د جاوب روکړلي سایي خو بیا خو سایي دو که بیا د جاوب سایي رو نکړلي بیا د خوره ها بلی ورته وویل چې نه بالکل مې خوښه دو ګیدړ ورته وویل چې وزدارو وښایه چې د تو نیکه چا مړ کړی دی بلی ورته وویل چې یاره نه که صحیح مې غږاوې دا معلومات خو بیا نشته ورته په دا چې خو زه واړیکه یې و چې مور مې مړه شوله دا پښتنه مې نه وکړله ګیدړ ورته وویل چې بهرحال ته په خپل جواب کښې فیل شولې او وستې خیر نشته دی کاپ خولې درته ور وچاوله دا یې درته وخوړي خپل شکار یې پیرا کړلي بهرحال بیا چې باروم ته راووتلي بیا نیل رنګ جنې لوړلي بیا دای خپل اوریجنل حالات ته روغللي نری خبره مقصد یې لته دا دی چې اکثر میډا تو سے په پټ سترګې بروسا پالا کوي چې ګڼه بیکوره زیړه پاګړی یې والی دو یا بیکوره ریمول یا چاولای دی پیژا یا بیکوره کښلای په سونات باروبار دی ژیرې پرې یې دو نور باروبار دی اکثر کله کله د داسې خلک نه ډېرې غټې غټې غلطۍ وشي اکثر کله کله د داسې خلک نه په دا چې لالچ ډېر بادشاهي دی که د ګډې دای که هغه د پیسې دای خو لالچ ډېر بادشاهي دی هغه بیا نه خوري یې پرېږدي نه ملګری پرېږدي نه په دا نن سابو حالات شي خو دا الله معافي وکړو نر د خبره مې په دغه کیسه پرې مخکې درته وژدا کړله چې دغه نن سابو واښې بروسا په چا هسایي نه دو خو ته پیرا بروسا نشې په چا باندې کړلی چې ته چوره ښه سړی یې چوره بې ښه سړی یې نر مې د ګیدړ منلس په دا پرې درته وکړلي